باندې په دمنی پیدا کوونکی سړی منه او دا داسې نه ده چې دا جرایم پیشه خلک چې کوم دي دا ډېر داسې هغه دي په خدای د کوتک ژبه پېژني د ډنډې زبان پېژني او د قوم مخه څوک هم نه ویني نو که چېرې زه تا ته دا وړاندې کوم دا خبره درته کوم چې ما دا میرټ دي بیا د ما مخالف مولانا صاحب زوی به تا ته راځي هر مروته ته واوره هر لکي مروت باسي بیټنۍ خټکه وزیره نو چې دی تا ته راځي نو دی به تا ته څه وایي چې ما ته ووټ په څه راکړه ووټ په دې راکړه چې زه فضلرحمان زوی یم بس بله یوه خبره نشته زه چونکې فضلرحمان زوی یم نو ما ته ووټ راکړه فضلرحمان بل زوی ټانک ته تللی ده هغه ټانک والا ته ورته وایي چې زه فضلرحمان زوی ما ته ووټ راکړه بل زوی ډیغان چې ده ورته وایي چې زه زوی ما ته ووټ راکړه دوی وروڼه ولاړ دي چې زه وروڼه یې ما ته یې راکړه ورېرونه ولاړ دي اته کسان یې له کوره درولي دي څلور یې ښځې ریزرو سیټانو چې ورکړي دي 12 واوره یو منټ نو دا اسلام چې کوم ده دا دې صرف د تا ورور زوی نه به پیلاو کېږي دا نور ملاګان عبس شول په دغې مروتو خاورې یو چېرې تا ته سړی نه ښکارېده چې هغو ته دې ورتېلي وی چې چلو جی ما ډلې ملا یې ته دې مخ ته یې نه دې ته په شریعت چې او په پښتو چې او په قانون چې څه ورته یي دې ته ورته یي اقربا پروري اقربا پروری چې هر شي ته دی زوی مې دی ورور مې دی خوراره مې دی خوی مې دی ورېره مې دی خورجه مې دی دغه ته پیدا یې هر سره کښېنه یوه مقابله به وکړو یو طرف ته به ته کښېنې او یو طرف ته به زه کښېنه د په زړه او مروت پر وغواړو که چېرې په تعلیم ورنه مخ شې خو تا وګټله که بیا دې قوم رانه تکړی خو تا وګټله که بیا په خدماتو باندې تر نه مخ شې بیا تا وګټله که بیا چېرې تا سره چې ویژني ما چاته دا نه دي ویلي چې زه دې پلانکي زوی یم ځکه ووټ راکړه زه دا ورته یم چې زه یې ما ته ووټ راکړه زه یې په خپلو خدماتو درنه غواړم نو لہذا دویمه خبره غزنیخېلو خانانو سره ما ذاتي ښه تعلق راغلی ده پرون هم سلیم سیف الله خان صاحب ما حجرې ته تشریف راوړی و او مطلب دا ده چې په پښتو چې سترګې له سترګو شرمېږي خو اوس او زه ډېر قدر کوم خو دا اوس یو ډرایور ما ته خبره وکړه څه نام دی ده فاروق خبره وکړه زه چې کړی وم دا ریلي چې راتله که نه نو خلک ډېر زیات راغلي وو نو زه به کله موټرسایکل ته کله مخکې موټر ته بیا موټرسایکل ته دغسې مې جان ورباسه ولې چې بیا تر ماسکوسته نه نسلی رسېدلی نو دغه ډرایور زر چیک کړه هغه ویډیو چېرې ذیشان خان لیدلی وه نو دی وایي چې ما ته ذیشان خان دمکۍ راکړي دي فاروق لاړ د مخې ته نو زه دا ورته وایم ذیشان خان موږ ډېر په مینه په خوږلته په تهذیب دا کمپین چلول غواړو بدماشي خو موږ د حکومت نه ومنله بیا به ته پکې کوې لہذا دا اوله او اخیره خبره ده بیا تاسو وګټله چې دې موږ ورکړ ته څوک دمکي ورکړي یا به انشاءالله تر کابله مو به رسوم ولې چې وطن موږ دالې پروت ته تاسو والې پروت ته او چې اوس راتله ما ورته ویل ماله ول کوم چې زه رسو یې بخملو ته ځو دا یو چې کوم کوربه ده هغه نه مې پته وکړه نو اقدار نور ته ویل خیر بهرحال زه دوه درې خبرې کول غواړم تاسو ټول مروت لږ په شوق ورته واورو
داسې ده چې زه د الیکشنو شوقین سړی نه یم نه الیکشن دا ور نن ما اوس هم د الیکشن چې شوق نه و ما خان صاحب ته درې ورته ورغلی او ما خواست ورته کړی ده چې ما پرېږده چې زه د تا پارټۍ کمپین وکړم ولې چې دا درېږې بیا خو به خپل وطن کې شورې خلکو نه به ووټ غواړي عمل دا ما وخت زه غواړم چې زه خپلې پارټۍ ته ورکړم ولې چې پاکستان چې د موږ پارټۍ نه بل څوک نر وځي اگر وځي هم خلکو چې خدای قبول کړه نو خلک چې ما ناموسي بیا خلک رجمه شي نو ما خبره دا کوله چې ما د الیکشنو شوق په عمر نه ده راغلی خواهش مې و چې ما ته خلک نمایندګي حق راکړي خو داسې نه و چې ورپسې مړېږم یا مې دا و چې مثال ټیکټو پسې چې کوم دله سپارښ یې کوله منډې کوم مخکې مې هم تر اوسه پورې ژوند چې زه چیرې الیکشن ته نه یم درېدلی دا اول وار ده چې زه الیکشن ته ودرېدلم زه نن هم د خان د حکم لاندې الیکشن ته ولاړ یم که ما خوښه وای زه به قطعا نه ودرېدلی ما به بل چېرې مروت مخته کړی و چې هغه د پي ټي آی نیشنل اسمبلۍ هغه وکړي او د دې وجه دا ده چې دا قوم نمایندګي کول یا د قام مشري کول دا چې آسان کار نه ده چې کله ته ګڼې چې زه دې قام ته ګټه کولی شم زه قام ته حق ورکولی شم زه سره مړ ځمدي چې ناستېدلی شم زه قام په تکلیف باندې خوږېدلی شم نو هله چې کوم ده ما دا حق ته چې زه قام ته ووایم چې ما نه دا پوره دي زه دا کولی شم که چېرې ما نه دا پوره نه وي نو په دومره ټکو چې قوم ته خپل ځان وړاندې کول داسې دي لکه خپل سر چاډې ته ږدول دي ولې نه به دې خوب وي نه به دې ارام وي نه دې خپله ګټه شته لکه زه خپله وکیل وم یو 100 سال وسه چې زه خپل وکالت ته متلی یم ولې پي ټي آی کیسونه دي او موږ روزګار دغه ده کارخانېدار خو موږ یو نه نه داسې مطلب دا ده چې نه زه خو اسلام آباد ته هم د روزګار پسې تللی وم نو لہذا زه نن تاسو ته دا وایم چې زه اوس مې دې ته غاړه چېښله چې کله خان ووایي چې ته بیا کې د دغه مربتخانۍ بدقسمتي دا ده چې موږ چې هر سړی الیکشن ته اول درېږي سوچ شاته کوي چې ولې درېږم پکار ده چې ته دې دپاره درېږې چې دا قوم مې پاته کېږي لګیا ده پسماندګي ده بدامني ده خلک په نشو سلل خلک په بدعملیو سلل توپک چې کوم ده هغه موږ خلکو واخیسته کله مې پرېښه که چېرې دغو کیسو ته ملا تړلی شي دغو کیسو ته مخته کېدلی شي بیا قوم ته وایه چې یاره که خوښه مو وي خو زه درېږم موږ مجموعي طور باندې سیاستدانان لکه که تاسو وګورو نو د شپېتو کالو راسې دغه مخان دي په مروتو چې لکه مطلب دا ده چې که چېرې پوره وای او مېړانه وی پکې او قابلیت وی پکې نو موږ مسلې خو به حل وي نن موږ مروت د جهالت د بدامنۍ انتها چې یو دا بله ورځ پرون لاړه تختیخیل ته 11 کسان په کور چې مړه دا مرګونه دشمنۍ بدۍ سودخورۍ جوارۍ دا د لیډر حق ده چې خپلې خاورې باندې د دې شي بندیز وکړي جوارۍ دا د لیډر حق ده چې خپلې خاورې باندې د دې شي بندیز وکړي د بیګوخیلو 28 کلي دي او زه دا تاسو ته وایم لاړ شو ما نه به په دغو خاورو باندې څوک جواري ونه کړي
چې چا چلولې ده سیخ مې اول پولیس په خدولې ده بیا مې مطلب دا ده چې دوره پریښه نه ده چې تر څو پورې مو توبهګار کړی نه دا د لیډر حق ته دا د مولي حق هم ده مولي دا کار ده موږ دوره ډېرې بدۍ مروتو دا 5 کالو چې تېرې کړې مړي بدامنۍ دا روزانه چیرې مو واورېدل چې مولانا انور صاحب یا چې کوم د جمعیت ملاګانو چیرې چې کردار ادا کړ دا خدای پاک تاسو ته علم درکړی ده تاسو مدرسې لرو جوماتونه لرو چیرې مو جوماتو چې د دغو ملاګانو د خولې نه دا مجلس واورېده چې مه کوو مړي مه کوو دا خلک یتیمان مه کوو دا ښځې کونډول لکه اصل د معاشري خدمت خو دغه ده چې ته په خپلې خاورې باندې امن راولې پرون تختي خیل په لښورېدله چې سړی ککړه چې راته مشینې په غاړه ده خو ځکه په غاړه ده چې بدامني ده څوک هر سړی په جان ډارېږي بل پرون چې زه رالم ریلي نه نو ما ورته ویلم هلته تاسو ته وایم چې د ما سره که زه اصله شورمو نو ما په حکومت اعتبار نشته چې ما به وژغوري ځان ژغورلو لپاره په خپلې خاورې باندې ما ځان سره توپک اخیستی نو زموږ د وطن بیا سودخورانو ته وګورئ خلکو میلې یې تباه کړې نو تاسو واورئ که نه ملا ته په کار دی چې جرت یې کړی دی دا مذهبي فریضه ده چې خلک د سودخورو نه خلاص کا خلکو ته واعظ وکړه خطبه وکړه دا سودخواره چې کوم دي په کار وی چې موږ مروتو جنډه کړې وی چې دا منحوس خلک دي بیا جوړګر دي بیا د سودخورۍ هم طریقې دي څوک په موټر سایکلو باندې څوک په موټرو باندې دا پیمټې رس خبره دا کوم چې زه د شوق نه امني سیټ ته نه راغلی خو چې اوس راغلم او حکم مې موږ خان و او هغه ته ما ورته ویله زه که ته په ما باندې کمپین کوې ما ته یې وی چې دته سر مې راځي ما ته یې وی د لکۍ هلکه بغیر د تا څوک نشي ګټلی نو ته به په لکۍ درېږې نو ما یعنې 32 پرېښله لکۍ ته په دې باندې راغله اوس تاسو ته 2 خبرې کوم ګوره زه تاسو موږ یوه وینه ده یو مروت یو زه لاړم ګډ پاکستان چې وښورېدلم هر ځای چې کوم دا نن چې تحریک انصاف ولاړ ده که په خیبر پښتونخوا چې ده که په سیند چې ده که بلوچستان چې او چې چېرته هم پنجاب کې همت یې اخیستی ده دا قسمن درته وایم چې په سر مې کپن اچولی و مې چې راځي خو زه به دا پارټۍ په پښو دروم الحمدلله د خپل هر مروت ته مې یو عزت ورګټلی ده یو نام مې ورګټلی ده دا نام به انشاءالله د پاکستانیانو به تر 500 کالو ځې نه وځي کچېرې مروت ته دا سوچ وکړي ما ته په مقابلې چې کوم امیدوار ولاړ ده مولانا فضل الرحمان صاحب زوی ناصر ده د کومه ناصر ده د ما د ضلع اوسېدونکی نه ده واحد میرټ چې دی چا نه ووټ غواړي نو څه به ورته وایي زه خو دا درته وایم که نه چې زه د وینه یم ما پارټۍ خدمت کړی ده ما تا ته نام ګټلی ده زه دا وایم چې زه د سیټونو لالچي نه یم نه روایتي سیاستدان یم خو دا د قوم چې دا کوم مسلې دي دا پوره کېدلو یا حل کېدلو اوس نه دي چې تر څو پورې داسې ملا دې نه وي تړلی چې نه به په خاوره سودخور منه نه په خاوره بدماش منه نه په خاوره قبضه مافیا منه نه په خاوره باندې چرفیروش منه نه په خپلې خاوره باندې بدامني پیدا کوونکی سړی منه او دا داسې نه ده چې دا جرایم پیشه خلک چې کوم دي دا ډېر داسې هغه دي په خدای
د کوتک زبا پیژني د ډنډې زبان پیژني او د قوم مخه څوک هم نه ویني نو که چیرې زه تاته دا وړاندې کوم دا خبره درته کوم چې ما دا میرټ دي بیا د ما مخالف مولانا صاحب زوی به تاته راځي देखा देखो लगे हाँ بسم الله الرحمن الرحیم زما خوږو درنو عزتمنو محبت والسلام علیکم دا دې ګوان کړي چې مو خبرې وکړې او کوشش وکوم چې مخکې موږ ډېر پروګرامونه دي بیا مو تاسو چې جلسه ده 2 بجې ټیم ورده خو مخکې انعام خان سره مو خبره ده هفته ور روان یو نو دوه درې لنډې خبرې تا کوم ولې توجه ما تاسو په کار ده خداوند کریم چې کوم ده کنه دا امر خالق هم دا رازق مو هم دا عزت ورکون کے ہم دا عزت اخیستون کے ہم دا خوچے عزت واڑے بیا بکار اگه کبھی چې په کبھی عزت ملاوي چې عزتي واڑے چونکه واڑی نه او چې عزت کار کوي نو کډي عزت باندې عزتي باندې کوم د قسمت دي یو ټیم و چې پرویز خټک تو محمود خان نو علی زیدی دو دو ډیر نامونه و گورنران پاته و وزیر اعظمګان پاته و او ډیر عزت و خلکو پټوګان و سره شل